اوس وایي ګوره لدل افهام داسې ویله جعلت تبصرة لمن حاول التبصر لدل افهام ما وګرځاو دا کتاب تبصرة ذریعه د پوهې لمن هغه انسان پره حاول التبصر چې قصد پوهې کوي چې دا ځان پوه کړي لدل افهام دا افهام یا د طالب صفت ده یا د استاد صفت ده دا افهام چې د مصدر ده په معنا د تفهیم سره ده نو دې افهام معنا دا ده تفهیم الغیر ایاهو یا معنی ده تفهیمه للغیر لدل افهام افهام په معنا د تفهیم نو دا یا مضاف ته غیر ته مضاف ته خو دا غیر یا فاعل ده یا مفعول ده که غیر فاعل واخلې بیا دا منه تفهیم الغیر ایاهو که مفعول یې واخلې نو معنی یې دا ده تفهیمه للغیر او دا تفهیم مصدر شو مضاف ته غیر ته که دا غیر اوس فاعل واخلې بیا دا ترجمه شوه لدل افهام وقت تفهیم الغیر ایاهو دا یې معنی شوه نو تفهیم الغیر ایاهو چې غیر لګي ده ته د من حاوله ته پوهه ورکوي نو دا غیر استاد شه دا من حاوله چې ده چې ده ته پوهه ورکوي دا طالب شه نو دا تبصره شوه طالب پاره عبارت داسې جعلتو تبصرة دا ما فایدې ول کتاب کړ لمن حاول التبصر هغه چا پره چې کس ته پوهېږي لدل افهام نو که دا افهام مصدر کې او مضاف کې غیر ته غیر فاعل وګرځي بیا دا ترجمه شوه لمن حاول التبصر څوک چې کس ته تبصر کوي پوهه کوي لدل افهام وقت تفهیم الغیر ایاهو په هغه وخت کې چې غیر پوه کول کوي ایاهو د من حواله لره نو دا غیر فاعل شه ایاهو یې مفعول به شه نو دا غیر فاعل شه دا یې معلم شه دا ایاهو دا من حواله دا یې متعلم شه نو دا تبصره شوه لپاره د متعلم طالب پاره شو لمن حاول التبصر څوک چې کس ته پوهې کوي لدل افهام لدا تفهیم الغیر ایاهو په هغه وخت کې چې غیر لګي پوهې کوي ایاهو د من حاوله لره غیر به لګي د من حاوله به پوهې کوي د من حاوله پاره دا تبصره ده نو دلته من حاوله طالب ده غیر استاد ده چې غیر لګي د من حاوله پوهې کوي دې وخت کې دا ما تبصره کړ لمن حاول التبصر هغه چا پره چې کس ته پوهې کوي لدا تفهیم الغیر ایاهو په هغه وخت کې چې غیر لګي دا یې پوهې کوي نو غیر استاد شو دا من حاوله دا یې متعلم طالب شو نو دا تبصره د طالب شوه که دا غیر مفعول به کې دلته دا فاعل ته مضافي داسې لدل افهام لدا تفهیمه للغیر دا هی ضمیر دا دلته مقدر کې او داسې ووایه لدا تفهیم الغیر لدا تفهیمه للغیر په وخت کې پوه کولو د ده بل لره غیر لره نو دا تفهیمې کې دا هی ضمیر فاعل ده ده پاره دا تبصره ده ما وګرځاو دا تبصره ذریعه د پوهې لمن حاول التبصر څوک چې کس ته پوهې کوي لدل افهام عند تفهیمه په وخت پوه کولو د دې من حواله کې للغیر غیر لره چې دا من حواله پر دا تبصره ده چې کله دا پوه کوي عند تفهیمه چې کله دا من حواله پوه کوي
الغیر غیر لرا نو دا منحوله استاد شد نو دا تفسیره دی استاد شد چې دا پوهه کوي غیر لره کنه ان تفهیم هی للغیر چې دا منحوله پوهه کوي بل څوک نو چې بل څوک پوهه کوي خو استاد کنه نو دا تفسیره دی استاد شد دا منحوله استاد شد ځکه ویله ای تفهیم الغیر ایاه یا دا افهام په معنی تفهیم سره ده مضاف ته غیر ته ای فاعل ده جعلت تبصرة خالي جعلت تبصرة أي مبصرا ويحتمل التجاوز في الإسناد وكذا قول تذكرة لا برة كايدا دا صفة جعلت تبصرة جعلت فعل فاعل جزء من مفعول به ده تبصرة ده مفعول ثاني ده او مفعول ثاني ده جعل دا محمول کو مفعول اول اذن تحمل نه ټیک ځکه جعلت کې و د او کتاب تراجه ده دا هم مسائل دي ذات تا ذات معنی دا انتزاعي نه دي مسئلې دي واقع کې پرتی دي تاسو نه چې ته انتزاع کوي التبصرة هم مصدر صرف وصف تا تبصرة هم مصدر صرف وصف تا کتلو ته وایي صرف وصف خو انتزاعي ده لازم تحمل دي صرف وصف په ذات دا جواب دی دا وایي تبصرة مصدر ده خدا ذات مع الوصف تا تبصرة کو معنی دی مبصر سره ده بصارت ورکون کا دا معنی جالتو ما دا کتاب وګړو تبصرة مبصرا دا میں مبصر ک یعنی ذریعہ دے پوئے ذریعہ دے بصارت وہ بھی گرزاو دا کتاب تبصرة مبصر ذریعہ دے پوئے نو بس مبصرم ذات تا دا کتاب دا کنه او ضمیر کتاب تا راجه دا هم کتاب دا مسائل دی نو حمل دی ذات مال وصف پا ذات را دیتا ہوئی مجاز فی اللغت دا مجاز پا لغت کے شد مجاز پا لغت کے چو مانا چی یو لغت پا بل لغت مانے سر واقع نو تفسیر لغتو دا پا بل لغت مانے سر واقع چی مبصر دی بل جواب دی ويختم التجاوز في الإسناد احتمال لري لمجاز في الإسناد مجاز في الإسناد چاہتا ہوئی مجاز في نسبت دیتا مجاز عقلی ہوئی مسلمانی کتابی دی مجاز عقلی مجاز في نسبت کہ نسبت کے مجاز ہو کے چنگا نسبت کے مجاز یعنی نسبت تے شے ہو کے غیر مولا ہوتا نسبت تے شے ہو کے غیر ما هو له هغه چاته وکي چې دا صيغه یخ پارنی دا صيغه یخ پارنی جوړه اته نسبت ته وکي لادنا ملابسه معمولی نسبت پکې دا مجاز عقلی ده ځکه دا مجاز فی نسبت تا ان نسبت کې مجاز دا عقل معلومه په لفظ کې نه کنه دې ته مجاز عقلی وایي ويحتمل التجاوز في الإسناد احتمال لري مجاز في النسبة كان نسبة شاهد إلى غير ما له يعني نسبة الصيغة ده إلى غير ما غير إخشته هو له إذا صيغة يخبري يغنى صيغة تشابري يغنى غير تنسبته مثلا صيغة دي اسم فاعل ده أتي فاعل تنسبته كي نو كي غير تاو كي يا صيغة دي اسم مفعول ده مفعول پارا جوڑا دا اتیاغا تا نسبت نو کے غیر تا ہو کہ ادنا مناسبت لوجه دا مجاز عقلی دا ذکر دے بندے حاکم عقل دا عقل دی ادراک کے ذکر وائی ویحتمل التجاوز احتمال لري دی مجاز پھر اسناد پر نسبت کے اس چنگا پر نسبت کے دا سے چگورا تبصرہ خود صرف وصف تا الصرف وصف مصدر ده کنه الصرف وصف نسبت خو اوصاف ہوتای دائما وله ده تبصره صرف وصف تا او وصف نسبت خو اوصاف ہوتای وصف قائم بالغیری اوصاف قائم بالغیری نو وصف نسبت خو بداس چاته کیا چا کی وصفی معنی خو یې کنه اته نسبت ذات ته وک
کتاب ته دی وکړ جعلتو تبصرتن دا کتاب مې تبصره کړ نو تبصره مصدر و وصف و وصف نسبت اوصافو ته تا ذات ته وکړ ذات چوکو دا کتاب و نو دا نسبت غیر مولوت است دا مجاز عقلی ده ځکه ویله ويحتمل التجاوز احتمال لري د مجاز فی اسناد په نسبت کې هلکه دا نسبت کې د مجاز وکولې ځکه دې کې علاقه ده کنه کتاب سره د تفسیري علاقه ده ځکه مې نسبت کتاب ته وکړ جعلته تبصره دا کتاب مې تبصره ځکه دا تبصره علاقه لري کتاب سره څه شي علاقه لري علاقه لري د سبب مسبب ځکه دا کتاب سبب د تبصرې ده وکذا قول تذکرتن داسې تذکرتن واخله دا هم داسې ده جعلتو تبصرتن و جعلتو تذکرتن دا مې تذکره نو حمل د تذکرې په کتاب جعلتوه هو مفعول اول ده تذکره مفعول ثانی ده دا مجاز فی اللغت ده تذکره په معنا د مذکر دا مجاز فی اللغت سره یعنی یو لغت په بل لغت واخصه تذکره په معنا د مذکر کې یا حمل مبالغه تند لکه اوس مو ویل مجاز فی نسبت ته چې دا مجاز عقلی ده څنګه تذکره وصف ته نسبت ته وصف اوصاف ته اتا ذات ته وکړه ذاتو کو کتاب جعلتو دا کتاب مې وګرځاو تذکرتن نو وصف نسبت خو اوصاف ته اتا کتاب ته ذات ته وکړه نو دا نسبت غیر مولوت ته مجاز عقلی شو یعنی په دې باندې حاکم عقل ده دا مجاز فی نسبت دا خو عقل معلومه کړي چې دا غیر مولوت ته نسبت ده ادنا مناسبت پکې څنګه مناسبت ده ځکه کتاب سبب د تذکرې ده دا سبب د نصیحت ده لدل افهام بالکسر دفع د سوال کوي چې لکه ته وایې چې ما دا کتاب تبصره کړ لدل افهام دا به افهامي افهام جمع د فهم ده فهم ذهن ته وایي دې څه معنی ده چې ما دا کتاب تبصره کړ لمن حاول التبصره څوک چې قصد پوهې کوي لدل افهام لدل اذهان دا غلطه معنی دې څه معنی ده دا وینا نه افهام دا مصدر ده افهام نه ده جمع د فهم لدل افهام افهام مصدر ده افعال باب ده ای تفهیم الغیر ایاهو او تفهیمه للغیر دو ترجمه کوي دا افهام چې دا مصدر دا په معنی تفهیم سره ده تعدیت ته پکې غیر پوی کول متعدی ده نو افهام چونکه متعدی ده ځکه تفهیم معنا وکړه تفهیم بدل ته متعدی کې اوس تفهیم چې مصدر شو دا مصدر په دوه اعتبار دي یا دا مضاف ته غیر ته ادا من حاول التبصر چې دا مفعول به ده نو دا څه معنی ده ان د تفهیم الغیر ایاهو نو غیر فاعل د تفهیم ده ادا ایاهو چې دا مفعول به ده چې دا د من حاوله ته راځي ان د تفهیم الغیر ایاهو په وخت کې پوی کولو د غیر ایاهو د من حاوله لره خو من حاوله طالب څه کوي چې غیر لګي پوی کوي ایاهو د من حاوله لره پوی کوي دا من حاوله طالب شو نو دا تذکره د طالب شو دا تبصره طالب پاره شو چې دا ما تبصره کړ یعنی ذریعہ د پوی میکړه لمن حاول التبصره هغه چا پره چې کس ته پوی کوي لدل فهم لدا تفهیم الغیریه په هغه وخت کې چې غیر پوی کوي ایاهو د من حاوله لره پوی کوي ومن حاول طالب شو دا تبصره د طالب شو یا داسې د عبارت ان د لفهم ان د تفهیم هی للغیر چې فاعل د تفهیم ایاهو ضمیر واخلي لدل فهم ان د تفهیم هی للغیر نو تفهیم مصدر ده هی فاعل ده په وخت کې کولو د دکې یعنی د من حاوله کې للغیر غیر لره
نو دا ما تبصره کلمن هغه چا پره حول التبصر چې کس ته پوهې کوي این د الافهام این د تفهیم هی للغیر په هغه وخت کې چې دا من حواله پوهې کوي غیر لره دا اضافت فاعل ته دا هی زمین څه ده د من حواله دا معلم شو اوس چې دا تفهیم هی چې دا من حواله پوهې کوي غیر لره نو دا من حواله به پوهې کوي غیر نو دا من حواله استاد څه کوي دا غیر تعریف نو دا تذکره دا تبصره د استاد شو ځکه ویله ان د تفهیم الغیر یو او تفهیم للغیر چې غیر دا پوهې کوي نو دا تعریف شو دا من حواله نو دا تذکره د تعریف شو او تفهیم للغیر یا دا من حواله غیر پوهې کوي نو دا من حواله استاد شو غیر تعریف شو نو دا تذکره د استاد شو والاول للمتعلم والثاني للمعلم اول متعلم پر دا دو متعلم پر قوله من ذوي الافهام دې ته اشاره کوي چې هلته افهام ده ادا من ذوي الافهام ده دا فتحې سره ده جمع د فهم ده داسې معنی ده لمن لدى الافهام وتذکرة لمن اراد ان يتذكر ادا نصیحت ما وګرځاو دا کتاب لمن هغه چا پر اراد ان يتذكر چې اراده لري چې نصیحت واخلي من ذوي الافهام حال کونی کائن من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا عقلمند نه وي چې عقلمند نه هغه نصیحت اخلي چې عقلمند نه هغه نصیحت نه اخلي نو من ذوي الافهام بفتح الهمزه جمع فهم دا افهام په فتحې د همزه سره ده جمع د فهم ده افهام نه ده افهام ذوي العقول تیرا مراد دي والظرف اما في موضع الحال من فاعل يتذكر او متعلق بيتذكر بالتضمين معنى الاخذ بالتعلم اي يتذكر اخذا او متعلما من ذوي الافهام دا وای دی کې دوه اعتبار دي دا من ذوي الافهام چې دا ظرف ته جار مجرور ده جار مجرور ته ظرف وای لکه ظرف لازمي هر شي سره لکه ظرف غواړي فعل تاسې جار مجرور هم فعل غواړي ظرف کې افعال کنه تاسې جار مجرور فعل غواړي یا شی به فعل غواړي نو دا ظرف چې دا جار مجرور چې دا ظرف غونډه ده لکه چې هغه فعل غواړي دا یې غواړي اما فی موضع الحال من فاعل یتذکر یا دا حال ده ضمیر دی یتذکرونه آی فاعل ده اوس داس ترجمه ده ورته وګوره وتذکرة دا معنا نصیحت وګرځولې دا کتاب لمن اراد یتذکر هغه چا پر چې اراده لري پاند چې نصیحت حاصل کړي حال کون متذکر کائنا من ذوي الافهام په دې حال کې یعنی دا چې نصیحت حاصلې لمن اراد یتذکر دا تذکره د نصیحت هغه چا پر اراده یتذکر چې اراده لري چې نصیحت حاصل کړي نصیحت چې حاصلې هغه ذوي الافهام نه ذوي الافهام نه فهم ذهن نه لري هغه نصیحت نه حاصلې لمن اراد هغه چا پر چې اراده لري یتذکر چې نصیحت حاصل کړي حال کون المتذکر په دې حال کې چې دا متذکر حال معنا موصوف صفت په دې حال کې یعنی په دغه صفت چې موصوفي چې من ذوي الافهام کائن من ذوي الافهام چې دا کائن یا موجودي ذوي الافهام عقلمندونه داسې انسان نصیحت اخلي حال کونی چې دا په دغه صفت موصوفي من ذوي الافهام چې دا عقلمندونه نو دا من ذوي الافهام ترکیب کې حال واقع ضمیر دی یتذکرون یو ترکیب ده یا بل ترکیب کوي په دې تقدیر باندې وګوره من ذوي الافهام حال شو ظرف مستقر شو کائنا سره متعلق شو او معنا یې شو چې اراده لري تذکر چې نصیحت حاصل کی فعل کون متذکر کې کائنا من ذوي الافهام چې دا ذوي الافهام ډلې نه وي نو دا من ذوي الافهام ظرف مستقر شو حال شو یا وای دا چې دا من ذوي الافهام حال نه ده دا ظرف لغو ده متعلق ته تذکر سره اوس دا معنا ده تذکره نه کړل من هغه چا پر اراده چې اراده لري اي تذکر چې دا پند حاصل کی
من ذوي الافهام دا سیله د یتذکرو ده چې دا پند نصیحت حاصل کی من ذوي الافهام ذوي الافهامونه نو دا یتذکرو سره متعلق شو ظرف اللغو شو چې دا نصیحت حاصل کی من ذوي الافهام دا سیله شو ذوي الافهامونه په دا وایي چې دا یتذکرو سره متعلق ده دا من ذوي الافهام خو دومره ده چې دا من څه ده دا سیله نه ګرځي د تذکر دا تذکر چې د نصیحت دې سیله من نه ګرځي بلکې دې سیله ګرځي د تذکر سیله چې ګرځي من نه ګرځي چې نصیحت حاصل کی نو په دې تقدیر باندې دا من ذوي الافهام څه ده دا متعلق ته آخذان سره دا د اخذ سیله ګرځي یا د تعلم سیله ګرځي نو دا متضمن د معنا د اخذ لره او معنا د تعلم لره ځکه دا من سیله د اخذ ګرځي یا د تعلم ګرځي اوس دا معنا ده لمن اراد هغه چا پر چې اراده لري ان يتذکر چې نصیحت حاصل کړي حال کونی آخذا من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا متذکر اخذ کوي ذوي الافهامونه یا حال کونی متعلما من ذوي الافهام یا په دې حال کې چې دا متعلمي علم حاصلې من ذوي الافهام عقل مندونه ځکه ویل او متعلق یتذکر یا دا متعلم د یتذکرو سره ظرف لغو سره هلکه دا خو نه ګرځي متعلق یتذکرو سره ځکه سیله د تذکر من نه راځي بلکې من یا سیله د اخذ راځي یا د تعلم راځي دا وایي بالتضمین معنی لفظ یا بالتعلم په دې طور چې د یتذکر متضمن د معنا د اخذ تعلم لره اوس داسې معنا یتذکر چې پند حاصل کی حال کونی آخذ من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا اخذ کوي عقلمندونه یا حال کونی متعلما من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا علم حاصلې ذوي الافهامونه فهذا ايضا يحتمل الوجهين دام دوه احتمال لري کنه فهذا ايضا يحتمل الوجهين ان دا تذکره چې دا دام د دوه وجه احتمال لري چې دا یا معلم پر ده یا متعلم پر ده دا کومه کې تفسیر یا معلم پر او یا متعلم پر دام یا معلم پر ده یا متعلم پر ده څنګه داسې کله من ذوي الافهام ظرف مستقر کې حال کې یتذکرونه اوس خو دا معنا وه په دې حال کې ان یتذکر چې نصیحت حاصل کړي په دې حال کې حال کونی کائنا من ذوي الافهام چې دا نصیحت حاصل کړي په دې حال کې چې دا ذوي الافهامونه وي دا طالب شو چې نصیحت حاصلوي دا خپل ذوي الافهام عقلمند سړی نصیحت حاصلوي خو دا طالب یې کړ نو دا تذکره د طالب شو چې دا من ذوي الافهام دا متعلق اخذ سره دا تذکر متضمن کې معنا د اخذ تعلم لره داسې کې چې ان یتذکر چې دا نصیحت حاصل کړي حال کونی آخذ من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا اخذ ذوي الافهامونه یا متعلما من ذوي الافهام خطا مې کړ چې داسې کې چې دا من ذوي الافهام دا ظرف مستقر کې ایتذکر سره نه حال واقع کې لکه مخکې مو چې ویله بیا دا معنا لمن اراد یتذکر هغه چا پر چې اراده لري چې نصیحت حاصل کړي حال کونی من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا خپله ذوي الافهامونه وي عقلمند سړی دا معلم ده چې دا خپله ذوي الافهامونه وي ذي فهمي دا معلم ده چې دا من ذوي الافهام اخذ سره متعلق یا متعلم سره متعلق دی حال واقع کې یتذکر ضمیر نه نو دا معنا په دې حال کې چې دا نصیحت حاصل کړي آخذ من ذوي الافهام په دې حال کې چې دا اخذ کې عقلمندونه او متعلم من ذوي الافهام سبق حاصلې عقلمندونه دا متعلم شو کنه دا تذکره د متعلم شو په اول تقدیر باندې ځکه دا اخذ کوي ذوي الافهامونه چې اخذ کوي خو طالب ده
یا متعلم ذوی الافهام نه خو طالب ده. نو په دې تقدیر دا تذکره د طالب شوه. وهذا ايضا يحتمل الوجهين. اوس وایي سیم الولد الاعز الحفي الحلي بالاکرام. دا تذکره ده پالکان متذکر کې من ذوی الافهام چې دا ذوی الافهام نه عقلمند نه یا اخذ کې عقلمند نه سبق حاصل عقلمند نه دغه پاره دا تذکره ده او دارنګه دا تبصره ده مخکې لمن حاول التبصره څوک چې قصد پوي کوي خاص کر دا تبصره هم ده خاص کر دا تذکره نصیحت هم ده چا پاره الولد الاعز الحفي الخلي بالاکرام هغه زوی پاره چې ما زوی ده یو پاره دا تذکره ده تبصره ده خاص کر زوی پاره الاعز چې دا غالب ده په ما الحفي مهربان هم ده په ما زوی مې ده الحري بالاکرام لایق تی عزت هم ده سمیع حبیب الله هم نام دی حبیب الله ده یعنی نام محمد ده صلی الله علیه و آله وسلم علیه التحیت والسلام د باندې برکات سلامونه دي لا زال له همیشه دي لپاره ان توفیق الهی نه قوام ضبط قوت ومن التایید همیشه دي لپاره مدد الهی من التایید د مدد الهی نه دي د لپاره احسان اعتماد التشبث وعلى الله التوكل وبه الاعتصام دا شوه. اوس دلته وایي السیه بمعنى المثل يقال هما السیان ای مثلان واصل سیما لا سیما. دا اوس یو معنا لغوي باندې یو معنا مراد بیانې یو ترکیبونه کوي. معنا لغوي خو دا بیانې چې السیه بمعنى المثل سیه مثل ته وایي لغت کې و دې پر تایید نقل کوي چې څنګه مثل ته وایي و یو کال خلق داسې وایي هما سیانه ای مثلانه دا دوه کسان برابر دي په صفت کې برابر دي په طالبي کې برابر دي مثلا یا په اخلاق کې برابر دي. نو اسی به معنی مثل لغوي معنی شو سی په معنی د مثل سره ده دا لغوي معنی تایید نقل کړي پر خلق وایي هما سیانه دواړه برابر دي مثلانه دا معنی لغوي شو. اوس دینه بعد صيغه تحقیق کوي. صيغه دا ده دا وایي اصل سیما لا سیما دا صيغه ده. دا سیما څه ده دا اصل کې لا سیما و دا اصل لغوي شو. حذف الله في اللفظ لكنه مراد معنى لفظ کې حذف کېږي تخفیفا لا سیما خلق وایي سیما وایي تخفیف پاره لكنه مراد المعنى معنی مراد ده. اوس معنی څنګه مراد ده لا سیما معنی مراد ده نفی معنی مراد ده اگر که لفظ کې حذف کومه تخفیف پاره اوس څنګه مراد ده اوس هدایت ته بیانې دا وایي داسې مراد ده ترکیب چې وکړي به معنی مراد واضحه لكنه مراد ده لا لفظ کې نه خو په معنا کې ده. اوس په معنا کې ده او دینه بعد درې ترکیب کوي. یو دا وایي دا ما زائده ده خاطر ما زائده کې سی په معنا د مثل سره ده لا ور سره شته ده لا مراد ده اما زائده نو سی مضاف الولد موصوف مضاف الیه موصوف الاعز دا صفت اول الحفي دا صفت ثاني الحلي بالاکرام دا صفت ثالث موصوف سره له درې وړو صفاتونه مضاف الیه دي سی مضاف سره له مضاف الیه اسم لله لا مراد ده کنه دا اسم لله ده خبر محذوف ته چې موجود ده نو داسې معنی ده لا مثل الولد الاعز الحفي
حریب الاکرام موجودون نشتا پشان دے زوی چې مهربان ده په ما غالب ده په ما لائق بالاکرام ده موجودون موجوده بل څوک داسې نه ده موجود لکه ما زوی چې ده چا پاره نه ده موجود د تذکرې پاره تبصرې پاره لا مثل الولد الاعز الحفي الحبيب الاكرام موجود تبصره خدا من حواله پاره تذکره هم ده لمن اراد ان يتذكر فلا مثل الذي هو الولد لا مثل الولد الاعز الحفي الحبيب الاكرام موجود نه پشان دي زوی مهربان چوک موجود ده زوی می اول نمبر ده دا یو ترکیب شو یا دا ما چه ده دا ما موصوله ده الولد الاعز الحفي الحري بالاكرام مرفوضه دا سیله ده په اعتبار د مبتدا محذوف سره موصول سره لیکلی نه دا مضافره دي سی مضاف سره له مضافره اسم دی لا موجود نه خبر دا څه معنی ده لا مثل الذي هو الولد الاعز الحفي الحري بالاكرام موجود لا سيما اي لا مثل الذي سی په معنا دي مثل څنګه الله په کې مراد ده اخو دوی ویلا نو ما په معنا دي الذي موصول هو الولد الاعز الحفي دا سیله تک سیله به جمله به کړي جمله خبریه وي دا معنا سی مضاف الذي موصول هو مبتدا الولد موصوف الاعز صفت اول الحفي صفت ثاني الحري صفت ثالث موصوف سره درې وړ صفاتونه خبر دي مبتدا موصوف هو الولد مبتدا سره خبرنا جمله اسميه خبريه سیله دما موصول سره لچرینا مضاف الیه د سی مضاف سره مضاف الیه اسم د لا خبر موصوف ته لا مثل الذي هو الولد موجود نه پشان دی هغه چوک چې زوی ده مهربان ده ګران ده لائق دی اکرام ده موجود چوک موجوده لا مثل الذي هو الولد موجود نه پشان دی هغه انسان چې ما زوی ده چوک موجود ستا لپاره د تفسیرې لپاره د تذکرې دا دوم ترکیب نو ګوره دې تقدیر باندې الولد الاعز مرفوع شو هو مبتدا خبر محذوف شو مجموعه سیله د ما موصول شو موصول سیله مضافره د سی مضاف سره مضافره اسم د لاس منصوب ده لا سیما یا دریم ترکیب ده چې دا الولد الاعز الحفي چې ده دا موصوف ده هغه ده دا ما موصوفه ده دا ما بعد صفت ده بیا هغه څه ترکیب ده څنګه داسې لا سیما سی مضاف ما موصوفه په معنا د شی منکر سره ما موصوفه ده په معنا د شی منکر ای لا مثل شیء لا سی مضاف په معنا د مثل سره ما موصوفه په معنا د شی منکر سره هو مبتدا دا پټ الولد موصوف بیا مرفوع ده هو مبتدا الولد موصوف الاعز صفت اول خفي صفت ثاني حري صفت ثالث موصوف سره درې وړ صفاتونه خبر دی مبتدا سره خبرنا صفت ما موصوف مبتدا خبر جمله اسميه خبريه صفت ما موصوفه موصوف سره له صفاتنا مضافره د سی مضاف سره له مضافرینه اسم د لا خبر موصوف ته موجود لا مثل الشيء هو الولد الاعز الحفي الحري بالاكرام موجود نه پشان ته د هغه شی چې زوی دایما قیمتي زوی ده لائق د اکرام ده موجود څوک موجود نشته دا ما موصوف اصلا دا درې ترکیبه شي ځکه ویله خذ فلا في لفظ کې حذف ته لكنه مراد دا مراد د معنا وما زائده ما زائده ده او موصوله یا موصوله ده او موصوفه یا موصوفه ده وهذا اصله
دا اصل د دې لا سیما یعنی اصل لغوي دا ده چې دې کې درې ترکیبه ما وکړه اوس دا وایي چې دا خو اصل لغوي ده یو اصل استعمالي ده دا سیمه چې استعمال کېږي نو چیز کې استعمال کېږي خصوص کې خصوص معنا د استثناء ده ځکه مستثنا خاص مستثنا منه نه کوي نو دا لا سیمه لغوي معنی خو دا وی چې ما وکړي استعمالي معنی دا ده چې دا خصوص کې استعمالېږي خصوص خو معنی د استثناء ده کنه جان القوم الا زیدن خو الا زید کې استثناء تخصیص راغلی دلته لا سیمه هم تخصیص کې استعمالېږي چې تخصیص کې استعمالېږي نو دې کې معنی د استثناء راغله نو مابعد مستثنا شو لہذا دا منصوب سما قبل پارا دا سشر څنګه شو سیم الولد الاعز الخفي الحري بالاكرام موجود نو دا څه ترکیب سیم مضاف خدي دا څه ترکیب لا سیم تخصیص معنی ده لا سیم دا کلمه دی استثناء ځکه چې تخصیص کې استعمالېږي چې تخصیص کې استعمالېږي معنا دی استثناء ده نو لا سیما معنا دی لا سیما کلمه دی استثناء الولد الاعز الحفي الحري بالاكرام مستثنى دا مستثنى مستثنى مینه څوک دا من حاول التبصر مخکې دای مستثنا منه ده ادا من اراد ان يتذكر دای مستثنا منه ده دا بدلته مقدر کې ادا الولد الاعز الحفي الحفي دای مستثنا مستثنا سره دي مستثنا منه نه اسم الله خبر محذوف ته چې موجود ده مبتدا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه ذکر ویلا ثم استمر بمعنى خصوصا بهذا لاسیمه مستعملېږي په خصوص کې وفيما بعد ثلاث اوجه اما بعد کې درې وجې دي رفع نصب جر لکه دا اوس مو ویل قول الخفي په دې پوه شئ کنه ځین ته نه درغلی خدي الخفي الشفيق خفي معنی مهربان الحري اللائق حري معنی لائق کیوام چاته وي اي ما يقوم بامره کیوام اخشي توي يقوم بامره چې دې سره د کارونه برابرېږي نو دا معنا لا زال له همیشه دې ماضي پر من التوفيق الهینا کیوام ضبط قوت چې د کارونه ور سره برابر شي اي ما يقوم بامره کیوام اخشي توي چې د سره د کارونه برابرېږي نو دا معنا لا زال له من التوفيق همیشه دې د پر توفیق الهینا کیوام ضبط قوت التایید تایید چاته وي ای تقویت من الاید تقویت ته وایي مدد کولو ته وایي من الاید دا اید نه ماخوذ ده مجرد دي بمعنى القوت نو دا معنا لا زال له من توفيقكم ومن التأييد يا إسام هذا التأييد إلهنا ده قوة إلهنا إسام ده پر ده تشبسي چې دا کلکی تأييد إلهي سره إسام څه معنا ما يعصم بي أمره من الزلل وبه الاعتصام من التأييد يا إسام یہ ده پر قوة إلهنا إسام ای ما یاسم بی امرو من الزلل اسام من هغه شای یاسم بی امرو چې محفوظ دې سره کار دی من الزلل خویدلو نه نو دا معنا یې دې لپاره د تایید الهینا د قوت الهینا اسام حفاظت اسام کلکواله
وعلى الله التوكل. دا وی قدم الظرف هنا لقصد الحصر. دا على الله خبر مقدم، التوكل مبتدا مؤخرا. هلك خبر دی ولی مقدم. دا وی قدم الظرف، دا ظرف دا على الله خبر مقدم، دا مقدم شد. التوكل مبتدا باندې لقصد الحصر، حصر پاره ځکه تقدیم ما کو تاخیر يفيد الحصر، خاص کر رب باندې اعتماد دا وبالاعتصام لقصد الحصر. وفي قولي به لرعاية السجع أيضا بلا خبر کې سدا وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. دا جار مجرور لکه حصر پاره مو مقدم کړ. دا چې په دې کې سجع ده. سجع چاته وایي چې د جملو اخیر موافق سره. نو دا ګوره جملو اخیر موافق شو. څنګه موافق شو؟ لا زال له من التوفيق قوام یو ومن التأييد إحسان وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. دا جملو اخیر برابر میم راغی. اکا تقدیم تاخیر بیا میم نه رات، بیا خدا سره راته التوکل علی الله والاعتصام به، بیا خو نه راته سجع نه برابر ده، سجع برابر ده وعلى الله التوکل وبه الاعتصام. نو لا مخکې ویله دا ګوره اغدي نشوري ده. جعلت تبصرة لمن حاول التبصر لدى الإفهام میم راغی وتذکرة لمن أراد أن يتذكر من ذوي الأفهام بیا جملې کې میم راغی. سیم الولد الاعز الحفي الحري بالاکرام بیا میم راغی. سمیع حبیب الله علی تحیت و سلام بیا میم راغی. لا زال له من التوفیق قوام بیا میم راغی. ومن التأييد احسان وعلى الله التوکل وبالاعتصام بیا میم راغی. سجع حاصله شوه. اکه دا جار مجرور نه وای مقدم کړی بیا خو به داسې و التوکل علی الله والاعتصام به، بیا خو سجع نه راتله ځکه ویله وفي قولي به لرعاية السجع أيضا. دا به څه ده؟ به الاعتصام. دا سجع پاره هم ده ولی که به وروسته کې اعتصام به وای بیا سجع خرابه شوه. قول التوکل هو التمسك بالحق. توکل چاته وای؟ اعتماد په حق. والانقطاع عن الخلق، خلق الانقطاع. الاعتصام هو التشبث والتمسك، کلکواله الله باندې کلکواله ده، یعنی په ده باندې مکمل اعتماد ده. قول القسم الاول في المنطق مقدمة خالد زين انتظر لك